کوم د افغانستان والا د ضرور دا خبره تاسو واورئ او بل خبره دا کوم زموږ چې پاکستان والا رونه دي برای مهرباني زموږ رونه دي روان دي ګوره چې اوسې د 100 روپۍ کم سے کم په 15 احتمال ګوره دا ظلم دی ظلم خیاط ساتي ګوره د دې بجن الله تاسو کوي ښه حدیث مبارکو کې راځي کنه چې یو مسلمان تا حاجت پته ور باندې ودرېږي ته دغه د حاجت سره لوی به وکي یا ساته دغه حالت په الله پتا راولي تر څو پورې چې مرګ راغلی نه دغه مخکې یو پتا راولي او قیامت کې بجن الله جل شانو مخړې د یاد ساتي ګوره او بل هغه ملګری چې به زموږ سره ظلم او زیاتې مثال کې تور پر کېږي په دې میډیا باندې دا بعضې زموږ ملګري لګیا دي چې پاکستان زموږ عوام دي هغوی سره دا کوي هغه کوي وغیره که نه نو صرف یو خبره کوم چې دا ټول عوام تاسو پسې خفه دي د زړه نه خفه دي تاسو د افغانستان والا د ورور دا ویډیو صرف واورئ بیا تاسو په خپله فیصله وکړئ ځه کله موږ ښه وخت تېر کړی وو 15 کالو کې موږ سره چا څه مسله نه وراوستلې یو څو نمکارامه دې خواته دي یو څو نمکارامه هغې خواته دي په میډیا باندې دا دی چې خبرې کوي هغه چې کوي چې وروس نه موږ راغلي وو تقریبا 15 کاله یا 40 کاله پاکستان کې د موږ وواته په کیمپونو کې موږ وخت تېر کړ په ډاګونو موږ وخت تېر کړ واده ښه وخت هم تېر کړی وو عوام موږ سره ډېر ښه چلک کړی وو عوام موږ نه ډېر خوښ ده دا اوس هم زه له اټک نه راغلی یم نو مالک کې ما سره ټول مامندان دي د پاکستان ښځو نورو ټولو چغې وهلې او یو افغاني نه دي چغې کړي ټولو پاکستاني هم ته چغې ویلې وه تاسې ولې نو ما ویلې چې دا 15 کال هم تېر کړو بس اوس د حکومت مرضي ده موږ ته وایي چې یاره خپل ملک ته ځئ خو زه شکر الحمدلله خپل ملک هم اوس زموږ جوړ ده خپل ملک ته به بېرته واپس لاړ شو او دوی د مال آباد لري او موږ د مال آباد لري ټولو کاروبارونو بس قطه پنجاب خوا کې خو ډېرو خلکو سره زیاتی اوس زه په خپله باندې چې دا هلته لا اوسېږم او د غورونه مې دلته راغلي دي نو ما دا میډیا باندې چې کتل دا خلکو به ویلې که نه شکایتونه به یې کول چې په دې لار کې پولیسو والا پیسې اخلي یا مثلا نور داسې افغانیان غلط هغه کوي نو نن زه په خپله باندې راغلی ما سره خپل موټر و په دې لار کې یو قسم لا ټک نه یو قسم او د هغه بارډره پورې یو قسم مسله ما ونه لیدله او ډېر که پولیس دي او که فوجیان دي که عوام نه موږ سره ډېره خرابه کوي نو له اوسه خو چی نشته ده او ګلدي نه ایسته چا سره تکلیف کوي نو هغه یاره پیغام خو دا ده چې زه خو دا وایم چې اول د خدای پاک پښتون آباد لري کوم د سرحد چې دي او بیا د خدای پاک چې دا په پنجاب هم آباد لري ولې چې پنجاب هم موږ سره غلط سلوک نه ده کړی دا زه اوس په پنجاب کې اوسېږم چې دا اوس هم خدای منې چې ټول راپسې خفه دي دا اوس هم راپسې خفه دي الله دې ټول آباد ودان لري